ستاسو ډیره مننه تاسو رالی. سبا ان شاء الله د پاکستان مسلم لیگ نون یو عظیم الشانه جلسه کیدونکې د بګراسي ګراوند کې هم ستاسو د عوامي پیغام نیوز ډیر مشکور یو تاسو رالی او د هغې ایډورټیزمنټ زموږ سره یو ځای کوئ. سبا ان شاء الله مریم نواز صاحبه چې مرکزی نائب صدر د پاکستان مسلم لیگ نون اب سوات ته تشریف راوړي، اب خطاب کوي، انجینیر امیر مقام صاحب په خطاب کوي، وسره به نور مرکزی قائدینی. او دا جلسه یو طرف ته د بلدیاتي الیکشن د فیس 2 حوالې سره ده او بل سیټ ته دا د دې حکومت د نااهلۍ، د نالایقتوب، د دوی د بدعنوانۍ، د کرپشن، د کمرتوړ مهنګایۍ، د لاقانونیت، د بیروزګارۍ خلاف یو جلسه عام ده چې په دې کې به دا پیغام واضح کیږي چې دې حکومت ټولې دعوې دروغ وي، د دو ټول لوزونه دروغ وختل، د دو 50 لک کورونه، 1 کروڑ نوکریانې دروغې وختې، د دو د اشیاء خوردنوش قیمتونه برقرار ساتل، کم ساتل، هغه وعدې دروغې وختې. د دو سره هیڅ قسمه منصوبه نشته، دو سره هیڅ قسمه ایجنډا سپلیننګ نشته. معیشت تباہ برباد دی، صنعت تباہ برباد دی، تاجر بدحاله دی، سټوډنټس په کالج یونیورسټۍ کې پریشانه، تاجر په بازار کې پریشانه. دا جلسه د دې نالایق حکومت خلاف ده، د دې نااهل وزیر اعظم خلاف ده او ان شاء الله دا به د سوات په تاریخ کې یو جلسه د مریم نواز چې کومه زړه جلسه راغلی وه دا به دغې جلسې ریکارډ په خپله ماتوي. او زه دا پیغام ورکوم د سوات او بیا خصوصا د منګورې خلک او بیا بالخصوص د ګلکدې، مکان باغ، امانکوټ، لنډکس خلک چې دا ګراوند ته په 100 قدمه فاصله کې دي چې دا ټول په ګڼ تعداد سره راشي، د خپل لیډرې د نواز شریف د لور چا چې موږ له ترقي، خوشحالي، امن ورکړو، دغه لور به راځي چې د هغې استقبال وکړي او دا جلسه کامیابه کړي. او دا مې امید دی چې نوجوان، مشر، کشر، ماشوم په کورونو کې به ځانانه هم ناستي په ټي وي سکرین به ګوري او دا عزت په انشاءالله مسلم لیگ نون له او مریم انشاءالله تعالی سبا زمونږه د پارټۍ مرکزی نائب صدره مریم نواز شریف را روانه ده او انشاءالله تعالی دا به کامیابه جلسه وي. په دې لحاظ به دا کامیاب وي چې په دې ملک دننه چې کوم د نالایق خلکو حکومت دی چې دا کومه مهنګایي راوستې ده، کومه بېروزګاري ده او کومه بدامني ده، د هغې سره د خلکو د دوی نه انتهایي نفرت دی او په دغه لحاظ د خلکو پاکستان مسلم لیگ نواز شریف طرف ته فکر دی، شهباز شریف طرف ته فکر دی، مریم نواز بیبي ته فکر دی، انجینیر امیر مقام صاحب ته فکر دی. نو انشاءالله تعالی دا به مونږ ته چیلنج دی چې مریم نواز کومه جلسه مخکې دلته کړې وه چې د هغې نه دوچنده دا جلسه وشي او دا به انشاءالله کیږي او د دې جلسې اثرات به بیا انشاءالله تعالی چې دا کم عدم اعتماد والا سلسله روانه ده په دې به هم تیروځي او کم چې د هغه والا بلدیاتي الیکشن دی انشاءالله د دې به هم اثر وي او قوم به چې دی په منظري په نښه باندې مهر دی چې دی چلک. अपना नाम बताएं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम ज़ियाउर रहमान है, GBLA 3 का सीनियर नायब सदर हूँ मैं। तो मैं अपनी महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज साहिबा जो हमारी बहन है, कल वो तशरीफ़ ला रही है स्वात, ये कराची ग्राउंड में हम इस वक्त मौजूद हैं। तो हम स्पेशली इसी जलसे के लिए हम गिलगित से आए हैं। तो इंशाअल्लाह अभी जो इस्लामाबाद के लिए बंदे भी आए हुए हैं जी जी हमारे साथ बहुत बंदे हैं, तो वो भी अभी बाहर हैं, अभी ग्राउंड में हम इधर विज़िट के लिए आए थे, ज़रा जलसे का हम वो देखें। तो इंशाअल्लाह कल भरपूर तरीके से हम शिरकत करेंगे। और दूसरा ये है कि अभी जो सिलेक्टेड है उसके आखिरी दिन है, इंशाअल्लाह हमारे कायद ने जो कॉल दिया है, तो हमारे GB के जो सदर हैं इस वक्त हाफिज़ुर्रहमान साहब, और उसने भी कॉल दिया है अपने वर्कर कारकुनों को, इंशाअल्लाह 24 को वो गिलगित से निकलेंगे इस्लामाबाद के लिए। तो हमने यहाँ से वापस जाना है गिलगित, फिर वहाँ से काफ़िले की शक्ल में हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद पहुँच के इसको इंशाअल्लाह दरिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। تاسو ډیر زیات شکریا دا کوم زمان نوم ظهور احمد دی د مکان باغ سره تعلق ساتم او سابقا نائب ناظم موسیقي صدر یم یوت وینګ جلسې والی سره به دا ووایو سبا زموږ د خیر د پارټۍ سینیر نائب صدر مریم نواز تشریف راوړي
نو زما د سوات عوام ته بلکې ټول ملکن ډیویژن عوام ته خواسته چې په دې جلسه کې بھرپور انداز باندې شرکت وکړي ځکه د نن سبا چې کوم حالات روان دي هغه ټولو ته پته ده. نو زما د سوات ټوټل عوام ته غیور عوام ته خواسته چې خپه نره او خپه جوش او په جذبې باندې په دې جلسه کې چې هغه شرکت وکړي ځکه دا جلسه چې د مهنګای خلاف ته د نااهل حکومت خلاف ته. نو زما یو پیر بیا خواسته چې ټول دي په جمع دي دا جلسه کامیاب کړي او دا به ان شاء الله د سوات یو